البته نن یوازې راغلی خو د دوی اړیکې تر ډیره حده پورې د افغان سندرغاړو سره هم وي. دا راته ووایي چې نن سبا د څنګه وضعیت چې دی په پاکستان کې په دې کې د افغان سندرغاړو ستونزې څه دي؟ څه وایي تاسو ته؟ هغوی سره اسنادونه شته نشته؟ ځکه چې فکر کوم د ویزې مودې هم پای ته رسېدلې به وي. بالکل. او دا څه ملګري په ویزو دي او څه چا سره ټیم ختم یا داسې ویزې نه بغیر په نورو لارو راغلي وو که نه، هغه ډېر لاړو غریبانان او ډېرو کسانو اوس هم ویزې لکه رینیو کې دلته دي حصار دي او پروګرامونه هم کېږي او ښه دي، بس خپله منډه تړل وښي غریبانان. صحیح. نو څه وایي تاسو ته لکه چېرته خدای نه کړي هغه ګیر شي بیا څنګه کولی شي، څنګه آزادوي ځان؟ هغې دپاره خو مونږ لکه داسې ده چې احتجاج هم کړی دی او مونږ خپل ځاني منډه تړولې ده. زمونږ یو ټولنه وه، ټولنه کې زمونږ صدر صاحب او راشد خان هغه منډه تړولې ده. ډېر احتجاجونه زمونږ بھرپور توان سره کړی دی هر وخت. او راشد خان تر ډېره حده پورې هڅېږي په دې کې. موږ غواړو چې یو ورځ راشد خان هم پروګرام کې راشي زمونږ او په دغه موضوع باندې وغږېږي، ځکه هغوی چې دی نو د افغان سندرغاړو تر هر څه بل ملاتړ ډېر کړي دي. موږ ګورو چې په بېلابېلو ځایونو کې لاریونونو کې هم برخه اخلي او دا ښه خبره ده چې باید وګه پوګه خپل د همکارانو سره باید ودرېږي، پرته له مطلب یا پرته له قومي یا مذهب هغه اړیکې چې وي، باید انسان همغه خپل همکار ته هغې مسلکي توګه باندې باید ورسره ودرېږي. دا ډېره ښه خبره ده. یاره دا ډېره مجبوره طبقه ده، نو دا غریبانان به نور څه کوي؟ صحیح. هلته ورباندې دا فیلډ بند شو که نه، نو دلته راغلي دلته به څه کوي؟ د خرچې زیاتې دي. دا یو انسان د کور فیملي دی، لکه ډېرې خبرې دي که نه، نو بل کاروبار د دې نه دی یاد څه به کوي؟ بس دا خپل فن دی، خپل فیلډ دی که نه، نو چې دا ورباندې داسې بند شي نو بیا به څه کوي؟ څه کوي؟ بالکل.